أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما إذا وقف من شر الفاسق في الوقت من شر حاسد إذا وقف بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فرمایي چې سړي قیمتي شی حاصل کړي چې قرآن دی. د دې قرآن دا ویونکي عمل کوونکي د دشمنان بعض دشمنان دي چې هغه دشمنان په سړي پسې ګرځي نو خو چې پیښ شي ورغی لکه مار او لړم شو منظره شو شرمخان شو درندگان شو دا دویم هغه دشمنان دي چې تیاره شي شپه پخه شي سپوږمۍ پرېوځي په سړي پسې ګرځي دا کوي. دریم هغه کسان شو چې راپورن شي کله خبرې کوي او کله سحر او جادو کوي دا دشمن شو. څلورم هغه دشمن شو چې هغه تمنا لري د دې خبرې چې دا کم عهده دا کم حیثیت دا کم مال او دولت دا کم پوهه د تحصیل ده چې دا لري تمنا کوي د زوال د نعمت دا څلور دشمن نو په څلور دشمنانو لپاره موږ د الله پناه حاصل قل وایا پیغمبر اعوذ پناه غواړم ځان بچ کول غواړم برب الفلق برب د سبا برب الفلق برب د سبا فلق لفظ ترجمه مصدر سپړدل معنی سپړدل شوی لکه خلق من فلق من سپړدل معنی سپړدل شوی سبا حاصل ترجمه سبا نو د دې ولې دا تخصیص شو د الله په نوم کې وې سبا چې راشي ټول تیار راشي دغه شانتي کم الله چې رڼا راولي په تمام مخلوق باندې نو هغه زما په دې زړه کې چې کوم تکلیف دی او تیاره ده د دشمنانو د وجې نه دا تیاره به کولی شي. نو اعوذ بالفلق پناه غواړم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه اشیاونه چې الله پیدا کړي دي هغه الله د شر لپاره پیدا کړي دي لکه ماران لړمانان وغیره یا ډاکماران داسې او بل چې په سړي پسې ګرځي نو من شر غاسق من اذا وقب غاسق څوک سپوږمۍ ته وایي چې پرېوځي څوک وایي غاسق شپه ده او اذا وقب چې شپه په قرارې ونیسي خلکو حرکت بند شي د شر د هغې تیارې که راوستونکي نه د سپوږمۍ نه یا د شپې نه اذا وقب اذا سکنه چې قرارې ونیسي ومن شر النفاثات د شر د هغې پوک وهونکو نه جادو منتر کوونکو نه سړی دي که ښځې شي نفاثات مؤنث دی که سړی شي نو نفوس بوتیوالی او نفوس هم مذکر نه دی مؤنث دی د شر د هغې خلکو نه چې پوک وهي په غوټو کې پوک وهي په غوټو کې نو زیات ترجمه خو دا مشهور دغه ده چې هغه په دې غوټو کې دا جادو منتر کوي. ومن شر حاسد د شر د هغې چا نه چې حسد کوونکی دی حاسد معنا تمنا لري چې دا نعمت ته د دې نه اذا حسد کله چې خپل حسد ښکاره کړي دا څلور دشمنان نه په دې کې ځان بچ کړي. یو دشمن پاتې دی خو هغه دی خطرناک د هغې دپاره درې ځلې د الله نه مطالبه کوم د الله درې نو پیش کوم رب الناس ملک الناس اله الناس. هغه څوک دی من شر الوسواس الخناس یو انسان دی وسوسه اچوي شیطان دی پیری دی وسوسه اچوي نو په ظاهر کې خو دوست دی او په باطن کې دشمن دی. الذي يوسوس في صدور الناس چې سینو د خلقو کې وسوسې اچوي من الجنه پیران وي او الناس بني ادم دا یو خطرناک دشمن دی. باید سړی به راشي ته به د قرآن بیان کوي ته به د حدیث بیان کوي مه کوه ولې مه یې کوه نو ما یې ولې وي پلار دې خفه دی رور دې خفه دی تره دې خفه دی خپلوان دې خفه دی حکومت درنه خفه دی لوکل دې نظي محمد درنه نظي پلانکې کار دې وانېږي نو دا ټولې خبرې مخکې راوړي. سړی کې پیدا شي بعضې خلک خو چې په دغه وخت کې چې هلکه پلار خفه دی خفه کول خو نه دي ښه که نه بعضې خلک وایي د پلار هم حق دی که نه د رور هم حق دی د خلکو هم حق دی خلک خو راخوا کوي څوک وایي بادشاه حق دی څوک وایي د پیر صاحب حق دی څوک وایي د مولي صاحب حق دی
خو د الله په مقابل کې د چا حق شته خدای خدا کوي مال دې خرابېږي دولت دې خرابېږي عزت دې خرابېږي نوم دې خرابېږي نو دا ټول خبرې مخکې نو دغه بیا حدیث کې راځي شیطان د خپل خوله او د پوزه د انسان په دې زړه باندې د سکت لګولې د خړتم خرطوم ته وایي خړتم نو دې کله به خوا کېږي چې کله د الله یاد شي نو چې ته ورته وینا وکړې چې د پلار منم د قرآن منم خو داسې نه وویل اطیعو الله اطیعو رسول نو دې واپس شي که ته مال دولت دی نو مال دولت خو الله ورکوي نو دا چې ته ورته خبره کړې نو دی په شا شي نو چې بیا بل وخت بیا راشي بیا به رامخکې شي نو د دې وجې نه دا دشمن ګران دی نو قل ووایه پیغمبر مخاطب دی تا او ما هم مخاطب دی اعوذ پناه غواړم برب الناس مربی د انسانانو خالق د انسان خو الله دی مالک الله دی روټۍ ورکوونکی الله دی خیر رسوونکی الله دی شر رسوونکی الله دی رب خو هغه دی بل به څوک څوک او بادشاہ هم هغه دی ملک الناس بادشاہ هم هغه دی تصرفات هم د هغه په قبضه کې دي او خبره د چا منل پکار دي اله الناس حقدار د بندګۍ هم هغه دی د بل چا حکم هو نه مانی قرآن وایي ووصل الانسان بوالده انسان ته نه ویل د بوتل خبره وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع لا پلار مور به منې خو دا ته وایي کفر اختیار کا شرک اختیار کا ناروا اختیار کا نه وایي په نارواو کې به دا هېڅ شان سعد بن ابي وقاص یا سعد بن مالک مور په ډېره مینه وه دی هم ډېر مینه نو دی مسلمان دی هغه کافره ده او د مکې نه لاړه اوس مدینې ته زوی ته خبرې کوي دوی ته وایي بچیه که راوړې خو ډېره ښه ده که نه راوړې ډوډۍ نه خورم اوبه نه څښم هغې بله خوله کولا کړه په زور باندې ور واچوله ته نه خورم اله به خورم خوراک کومه چې ته خراب شي ته زما ملګری شي هغې مورې ته مړه شي نو مړه دې شي نو دغه قسم مسله چې د ذهن پکې ناست دی که نه نو په دې لحاظ سره سړی په دغه ځای کې نو ګرانه مسله خو ده خو دا په دې کې ده په دې پوه شوې ان الذين قالوا ربنا الله چې دا خبره وکړي چې رب زما الله دی ثم استقاموا په دې خپله وینا کې کلک شي د دلته لیکي مشران ابن کثیر وغیره د ګیدړ شانتې شاته نه ګوري چې ګیدړ ووري په لار روان دی ګیدړ منډه کوي نو چې دی وګوري چې دی خو ودرېد نه راځي راپسې نو دی هلته وګوري لم یلتفتوا الى غیره یو ترجمه لم یروقوا روآن السالب د ګیدړ په شان شاته کږي را کږي نه نو چې دقه ځای کې ورسېږي نو بیا خبره ده او په دې ثم کې هم څه مسلې شته که نه د هغې نه پس د استقامت کې ثم دا ثم تقدم او تاخر دی زمانه نه دی اخبارا نه دی بلکې دا دی د مرتبې دا ویل اسان دي چې ان الذين قالوا ربنا لا الله او دا ثم بیا په دې خپله وینا باندې ټینګېدل ګران دي ثم استقام متنزل علیهم الملائکة فرشتې به راځي ټیم پټین الله تخافوا یریږئ مو ولا تحزنوا خفه کېږئ مو غمجن کېږئ مو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون خوشاله شئ په هغې خوشحالتیا حاصله کړئ په هغې جنت باندې ستاسو پرې وعده شوې نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا فرشتي ورته موږ ستاسو دوستان دنیا په ژوند کې او په الاخره هم په آخرت کې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم جنت کې هغه شی نه دي چې ستا غواړي ولکم فیها ما تدعون چې څه شي اواز کې هغه پکې تیار نزلا من غفور رحیم مېلمستیا ده د بخونکي مهربان نو دا ربوبیت باندې اواز کول خو اسان دي خو چې کله امتحان راشي نو دا ډېر ګران شي زموږ غټو خلکو دا امتحانات کې کړي دي که دې خلکو کې سوره یاسین چې لولې د امتحان وشو هغه یو سړی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی رامنډي وهي قال یا قوم اتبعوا المرسلین پیغمبران ومنئ من لا یسألکم اجرا پیسې نه غواړي وهم مقیم په لارې کې هغې ورته وایي ته هم پکې شوی هغوی وما جلا اعبد الذي كنتم عليه په ما څه دي چې زه بل کوي والیه ترجعون الله ته به ځئ
اتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعهم شيئا ولا ينصرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون بدي وقت ابن كثير نقل کوي خلق براغو لباسه کې وخطر کلمې ته پښاو کوي خرج قصه من دبره لشاك کلمې او الله ورته جنت ته ځي دی وی یا له قومي ارمان دې چې قوم زمان خبر شو بما غفر لي ربي چې الله زو خلق وجعل من زيد دا استقامت قطاده په نخب باندې ترازی چې مسلمان سره د مسلمانانو خیر خواهی په دنیا کې هم او په قیامت کې هغه وهله وی یا له قومي ارمان دې خبر شو دې په شو بلال سے وته کې کړی دي واهه په تاسو شکو باندې ګرځاو په تختو به یې خودو په دې کان به یې خودو او پړی به یې خودتا چې ولې شي ورحمن برکتو او د به احد الله په دې وخت کې الله یو په دې پوښتنه حضرت ابي رضی الله عنه حضرت خباب رضی الله عنه خباب یو ځل حضرت عمر ویلي دا ما فاکر ازره دا د بلال زه د دین د پاره ته زمانه خبر ته زمانه بدل دا بدل مې وګور دا دې زخم دا دې بس کروټ به سم لوها وبل سبب نو ناغس کروټ تبا دنه وبلاړي دا وینه او دا سات اور په مټ ټول بدل دی شي د خبيب سے خبره دا د خباب د خبيب خبره ده کنه چې دې کفار ویلې دي نو ورته وایي پیغمبر خدا په مدینه کې ده او دومره قدر وایي چې زما په دې پیغمبر خدا شهید شي هغه دې مړ کړی شي بس پرې دومره قدر وایي نه هغه زه خدا نشم زه خود پیغمبر خدا په خپل مبارک کې غنی دنه کېدل نشم برداشت کېدل مدینه په غوسه کې نشم برداشت کېدل مړ وایي مړ یاد راکې یو او داس کومه ګوره کارونه بیا وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان الله مصرعي وذلك في ذات الاله ويشاء يبارك على اوصال شلم ممثل زما سفر واده مسلمان د مرمه وزد په کې خپګي په کوم طرف څنګه است او دا د الله لپاره او کله غواړي زما په دې ټوټو برانو کې روح برکت خبر مالک په سورلې سور شوی دی بادشاہ شرمای او دې راځي د مدینه په بازار کې روان دی आवाज کوي من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك ناس وس خبركم اقول طلاق المكره ليس بواقع حکومت خدا غوي چې بیا تر سره کړی دی اخباري قوم خدمت تراقي هغه به زبون دغه چې دا سیاسي مسله ده دا څنګه خبره کوي مالک سره کوي دا په یمن کې د شافعي رحم الله سره ډېر څه شوی او ډېر عزت شوی اخر کې راغله ده د امام هغه په دربار کې حاضر شوی او په دې وخت کې محمد سره مناظره کړې مباحثه کړې ده او بیا محمد صاحب لګیدل دا غړي خطرې کړې ده هل بدايه وه او ګوره او لوی جامع ولا ورکړي خې دغه او عزت او دا غي نه پس هغه چې ما د محمد نبی قری بعیر د اوخ پیټی شي دوا د ماسه نه پکې او دا هم وایي چې ما قران چې دی وایي کنه هم دا اوس منزل شو دا سپور اواز او دا هم وایي چې سورب سره کامیاب محمد کامیاب دغه شانتي احمد ابن حنبل ته ګوره چې قران د الله کتاب دی خو مخلوق دی الله پیدا کړی دی او محمد احمد وینا قران سنت پیش کړي دی نو هغه راوسته دی یو لګي دا او یو کار کوو او بلغ په وਹੀ پس به دغه وਹੀ پر کروڑو وਹੀ یو ځل تلنګ اوس پردل شو اوس پردل شي بارے وکړه نو چا دا سي لاسونه کارک انور سره پدنګ وروته چا دې بیا تاسو ورستو چې دا څه چل شي به ما استاد پاره یاد شرمون په خپل کړل ابو حنیفه رحمه الله توي قاضي شقاضي او قاضي خدا چې د قاضیانو قاضي شاټو قاضیان بستا پر ماته کوي تنخواه به هم لري او عزت به هم لري ته دستور ورکړي دا نافذ کې کړي خو عالم وي درو ولا عالم کتابونه کې وایي عالم ویجی دارو شو خو بیا حل شو کار شو
او قسم دی چې کوي قسم دی چې وزیر به طرف ورشي ربي د بادشاه مقابل کې قسم نه ورکړي هغه وی بادشاه مالدار دی دې ورکی کفاره دی ورکی زه غریب سره یم نو جیل کې مړ شو بعض کسان راو بعض کسان چې مړ شو جنازه دي جیل خبره پوښتنه نو دا چې سړی مطالعه کوي زموږ ډېر خلک نږدې زمانه کې شاه الله سي بهاله شوی دی پوره ترجمه پیل کی دا غي نه بس سید تب شهید سي حکومت ته مصر ویلي چې بس وزیر شه هغه وزیر کېږي نو او دا غدا یو خپل خپل فکرینو کور تړلې دا وشله ولای او اسلام خلق نه خرڅي ښا سید قطب ورته اسلام نه خرڅي په اسلام کې مساومه نه چې دا په خرڅول زموږ سید احمد شهید رحمت الله علیه او شاه اسماعیل شهید رحمت الله په بالاکوټ کې پیدا شو او د کفارو مقابله وکړي دغه شانتي ډېر خلک راځي او د سزا پسې اوس هم ډېر خوشي ور هند رحمت الله علیه پنځه کاله کې په ماته کې دا مرګري په دې نږدې زمانه کې سید عبد الله محمودي الله هغه په حکومت کې دي چې باندې شخصي کې لري په کتاب لیکل دي چې ځان کافر او ځان د مسلمان قوميان ته تاسو د دې کافرانو په حکمت خبرې کوي نو مسلې قاضیانه مشکله ده په دې کې د منصب چې دا تاریخ وګورئ او کتابونو مطالعه کې نو هغه وایي هغه چې دغه د دې هغه مشر چې کوم هغه وته وایي چې د سپاره باندې دي سړی چې سبا مړ کېږي او پانڅ کېږي هغه بیا په آرام نه خوب نه دی هغه خوب نه وایي داسې مزدار خوب کوي زامن پسې راغله مشر زوی د سوال د سکارو په عمر کې احمد راغی بابا جی نو دا خبره سره شندرم کا او دا شر دی رحم درخواست وکړه ما ولې رحم وکړي رحم درخواست پیژنم ما غلطي کړې ده او د غلطۍ نه زه معافي غواړم ما معاف کړه ای بچیه فیصلې دلته نه کېږي فیصلې اسمان کې کېږي نه که شوي نو زه بچ کېدی راشم او که نه شوي نو ما څوک منځ کولی نه شي او ته ګوره زه انشاءالله در روان دنیا احتجاج وکړو مسلمانانو وکړو کفارو وکړو چې منځ کوي عمر خیر هغې نه پس اووه کاله داسې راشي دا نظایر ډېر زیات دي دا خو سړی خبرې خو زه هم ډېرې کوم بل سړی هم ډېرې کوي خو زه په خپله باندې د میرزایانو چې کوم وخت مقابله وه لویو خلک مې لیدلي په لاهور نو زه ویلی نه شم چې ویم خبره ښه نه ده خو استقامت چا کړی و یو د بریلیان یو عالم هغه کړی قیوم مولانا عبدالستار نیازي شو نو هغه د چا وویل هغه خو ډېر غټ سړی دی زه د سپانسۍ ځان تیاروم هغه خو خامخا او دغه شانتې دواړه راشو خو دا ډېر ګران کار دی لوی علما مې لیدلي په هغه وخت کې زه په لاهور کې وم خلک به راتلو د مولانا ادریس کاندلوي او د هغه سره یو بل مرګي مفتي محمد حسن هغه د حکومت سره خبرې درې خوږې وي نو هغه ته وایي چې سپارښت وکړه زه په وخت کې لوی علماو دغه ورکړې د رحم درخواست یې کړي نه ده دا استقامت دا ګوره ډېر ګران دی دا حدیث کې راځي قل ووایه اعوذ پناه غواړم برب الناس په خالق د خلقو باندې په مربي د انسانو باندې ملک الناس چې بادشاه د خلقو دی اله الناس حقدار د بادشاهي هم هغه دی اله الناس تفسیر ابو سعود سوی وایي د دې نه مطلب نه پوهېږي بادشاه ولې دی ځکه بادشاه چې اله الناس حقدار د بندګۍ خو دی که نه چې حقدار شم دغه بادشاهي به دغه نه د سنه من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس فشاذ الذي يوسوس وسوسې اچي في صدور الناس خلق سینو من الجنه پیریانو کې وي والناس بني ادم کې نو پنځه دشمنانو د هغې نه سړی چې بچ کېږي نو په دې صورتونو باندې بچ کېدی شي پیغمبر خدا په خپله باندې هم دا ویل او کول کول د وخت یو سره وي په لاس کې مې پوکل او بازار به یې راښودل او شاته مخې ته تلل دا ټول نو فضایل یې ډېر زیات دي زه دې وخت کې صرف دعا دپاره اوس یو څو خبرې کوم دا مې د دې مضمون تاسو نقل کړی علم کې فضیلت قرآن اهمیت قرآن کریم کې نام 55 نمونه د قرآن اتقان کې شته دی فاتحې 15 نمونه شته دی د قرآن نظام یا د قرآن موضوع په دې اخر کې اوس دعا کو ما نقل کړی دا لیکلې مې سر خطا یې اوس کېدای شي ما الفاظ ګډوډ شي نو ما ولیکل
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لعام مسلمان بخارق خزان قرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دا دعاء بهقي کې نقل کړی شوی د حضرت عمر فاروق په نقل او 211 شروع کې الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بأسك الذي لا ترده عن القوم. دعاء ذلك لا ایماندار وکړي، ایماندار سړي ایماندار ښځې، مسلمان سړي مسلمان ښځې مینه واچوي د مسلمانو منځ کې کورې روغ کړي، مدد ولا ورکړي په دشمن ستا باندې او په دشمن د دوی باندې. خدای کافران د اهل کتاب مردون کې د خپل رحمت په پسند کې هغه څوک دي چې ستا د لارې خلک اړوي او ستا د اصولو تکذیب کوي، ستا دوستان سره جنګ کوي. یا الله د هغې په خپل کور کې د هغې ویناګانې د یو بل له ځان له ځانه کوي، قدمونه یې وښودل شکست خوردی کوي، نازل کې په دې باندې هغه عذاب چې ته یې نه واپس کوې د خپل بیا د خپل اللهم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت بعض رواياتك ولا يعز من عليت تبارك وتعاليت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأساتذتنا. خدای ټول مسلمانان وبخیر، خدای ټول مسلمانان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر کې دا دعا راغلې امام رازي د دې غټ ترجمه دارک په دغه شوکانی وایي ډېر غټ ترجمه چاپ کې د سلو پورې حسنه خشه عمل خیل خصحت او بس ورپسې خبيبي او آخرت کې هم حسنه جنت د الله رضا وقنا عذاب النار او د جهنم د عذاب نه بچ کې دا دعاګانې دي چې دا سړی وایي او د سړي ذهن صفائی او اخلاص برابر الله یې سوال قبلوي. نو الله دې زموږ سوال قبول کړي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.